کوي. نبی علیہ السلام فرمایي ابشو السلام، تاسو سلام عام کوي، سلام عام کوي. خبره پوهیږئ د سلام په عموم کې ډېرې فایدې دي. یو حدیث کې راځي، ابو هريره ابن روایت دی، والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. زما دی قسم په غزاد باندې چې زما روح دغه په لاس کې دی، تاسو نشئ داخلېدلی جنت ته تر دې چې تاسو ایمان راړئ، او تاسو ایمان تر هغې وخت نشئ راړئ تر دې چې تاسو یو بل سره محبت وکئ. افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه. نبی علیہ السلام وایي زه ونه ښیم تاسو یو کار، یو امر چې کله تاسو کوئ هغې لره تحاببتم، تاسو به یو بل سره محبت پیدا کیږي. افشو السلام بینکم، او هغه سره سلام عام کوي. چې کله په معاشره کې سلام وي نو یو بل سره به مینه وي، محبت به وي. چې محبت وي نو کمال د ایمان به راځي، او چې کمال د ایمان راځي جنت ته به داخلېږئ. نو دا سلام بنیاد دی دپاره د څه؟ د دخول جنت. نبی علیہ السلام هم فرمایي ابشو السلام، تاسو سلام عام کوي. واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. آخر کې څه وایو؟ آخر کې وایو تدخل الجنة بالسلام، تاسو به داخل شئ جنت ته په سلامتیا سره. خبره باندې پوه شئ. نو د سلام یو بل ته اچول دا ډېر لوی لازمي شی دی، ډېر لازمي شی دی. سلام عام کوي. الله دې موږ تاسو له د سلام ویلو توفیق راکړي. بعضې کس ته به ته وایي السلام علیکم، خیر علی، خیر علی سی وایي وعلیکم السلام. ته به ته وایي السلام. ګوره سلام اچول ګوره سنت دی، په دې ځان پوه کوي. سلام اچول سنت دی، او د دې جواب ورکول چې کوم دین دا واجب دی بغیر د عذر شرعي نه. یو سړی دی او د سماعتې ته ناست دی، بل شرعي عذر کې دی، نو هغه که جواب ورنه کړي نو خیر دی. خو بقایا یو سړی ښه نیغ دی، را روان دی، ګوري درته ولاړ دی، او ته ته السلام علیکم هسه وایي خیر علی. دا بالله خلک داسې دي، ته به سلام اچوي وایي خیر علی، خیر علی نه وعلیکم السلام وایه. خبره پوه شوي؟ دا هم تکبر دی چې ته ته السلام علیکم راغلی، داسې په درون نظر درته ووایي، دا څومره غلطه ده. وعلیکم السلام وایه. د سلام جواب ورکول دا واجب دی، سلام اچول سنت دی، جواب واجب دی. نو د دې وجې د سلام ډېر خیال ساتئ. د سلام ډېر خیال ساتئ. خبره پوه شوي؟ الله فرمایي فحیو، تاسو جواب ورکئ د دې سلامو باحسن منها، په ډېر ښایسته باندې، او ردوها او ردو مثلها. یعنی معنا الله وی اول خدا سې وکړه چې دې تا باندې سلام وکړي، ته ولې ښه جواب ورکړه، او که ښه نی نو کم از کم د هغې عمره ورکړه. لکه یو سړی تا ته وایي السلام علیکم، ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله. که وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ځکه حدیث کې راغلی دی ان السلام قد انتهى الى البرکه. عبدالله ابن عباس ابن روایت دی سلام چې کوم دین په برکاتو باندې ختم شوی دی. دا بعضې خلک پکې بیا وایي که نه ومغفرته ورضوانه وجنه، دا پکې نشته، دا خلکو ځان نه جوړ کړی دی. سلام دکه درې کلمات د حدیثو کې نقل دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه. حدیث کې راځي یو سړی راغی نبی علیه السلام دی السلام علیکم، نبی علیه السلام دی وعلیکم السلام ورحمت الله. بل راغی السلام علیکم ورحمت الله، نبی علیہ السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هغه ته دا ووی. بل راغی هغه ووی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته ووی وعلیک. دې کس شکایت وکړو، وی چې ګوره زما مور پلار دې په تاسو قربان شي، پلان کې چې راغی تاسو ول داسې جواب ورکړو، پلان کې داسې جواب ورکړو، او ما چې ته کوم سلام وکړ ما ته صرف وعلیکم وی. نو نبی علیہ السلام ته انک لم تدع لنا شیئا، تا ټول کلمات بخپله وي موږ ته ورسنو پرېښودي، نو ما ځکه ووایي چې بس دا څه دې ووایي دا دې په تا باندې وي، دا دې په تا باندې وي. پوهېږئ که نه؟ زما یو استاد محترم دی، دا مال زما درس اوري، نو ما ته بله ورځ وایي وی ته چې سار سلام واچوې نو موږ ته پکې څه پرې نه دی، ټوکې را سر کولې. وی ته خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درې واړه خپله موږ ته پکې څه پرې نه دی. پوهېږئ په خبره؟ نو نبی علیہ السلام هم دې صحابي ته ووی انک لم تدع لنا شیئا، تا خو موږ ته څه شی پرې نه ښودو. خبره پوه شوئ؟
انو نبی علیہ او بل حدیث کې راغلی دی السلام علی یو صحابی راغی السلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام لک 10 ستاره پر لس نه کوي شوي بل راغی السلام علیکم ورحمت الله نبی علیہ السلام 20 شل نه کوي شوي بل راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نبی علیہ السلام 30 ابن کثیر دا حدیث دا ابو داود په حواله ذکر کوي وستاره پر 10 نه کوي شوي او حدیث کې راځي البادئ بالسلام بریء من الكبر څوک چې لومبی سلامه چیندې به د تکبر نه پاکي ښه پوهېږئ که نه کوشش دا کوئ چې سلام کې مخکېوالی کوئ او بخاري کتاب الایمان کې راغلی دي ته سلام اچوه علی من عرفت ومن لم تعرف که څوک پیژني او که نه پیژني دا نه کین چې څوک پیژني ته سلام او چې نه پیژني نه بس په لار روانې دا د لارې حق نه دی السلام علیکم سلام اچوه پوهېږئ الله تعالی دې موږ تاسو ټول له د صحیح سلام اچولو او د هغې د جواب ورکولو توفیق راکړي ښه خبره باندې پوه شوئ یو دوی کې دومره لویه موضوع ده چې دا ځان له جمعې بیان دی خو بس در دې حده پورې چې آیت پې هم حل شي او تاسو ذهن ته دا خبره هم راشي نارینه ول هم پکار زنانه هم سلام اچوئ ښه یو بل کار ورشئ سلام اچوئ جواب د سلام ورکوئ خبره پوه شوئ که نه انو ګورئ ورته وَإِذَا حُيِّيتُمْ چې کله تاسو باندې سلام وکړی شي بتحیة په سلامتیا سره فحیو نو تاسو څه وکئ جواب ورکئ بأحسن منها په ډېر ښایسته د دې نه ډېر ښایسته معنی چې هغه ته شه السلام علیکم تو سر رحمت الله مو وایه که هغه سر رحمت الله وي تو سر برکاته مو وایه خبره پوه شوئ که نه او ردوها یا واپس کوي دې لره په دې مثل د دې باندې ان الله بیشک الله تعالی کان دی علی کل شیء پارسیز بانی حسیبا حساب کوونکې حسیبا حساب کوون